بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو، ستاسو ملاقات زه د جماعت اشاعت توحید سنت تحصیل عدیزی امیر محترم بانی محترم جامعہ دارالقرآن د اشاعت توحید و سنت چکدره حضرت علامه مولانا واحد الرحمن نعمانی صاحب سره ستاسو ملاقات کراوم. ډیر وخت نه زموږ دا اراده وه چې دې سره ملاقات وکړو. دی به ستاسو خامخا ملاقات شي په سوشل میډیا باندې دروز د قرآن کریم کوي او خپل چې کوم دینی خدمات دی هغه ستاسو مخکې کوي. نو زما خواهش و ډېر وخت نه نن الله رب العزت موقع په لاس راوسته، زه ستاسو ملاقات هغې سره کراوم. کم مخصوص سوالات دي زه هغې نه کوم انشاءالله ولذي د هغې د ژوند نشیب و فراز چې کوم دی هغه به تاسو ته خپله وړاندې کړي. علامه صاحب ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې تاسو ما له وخت راکړو. زه ستاسو تعارف د ملګرو ته اورل غواړم. ستاسو پرون نوم څه دی؟ اول خو دې مولانا فضل الله صاحب ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ځای ته راغلی او الله دې تاسو له خوشحالي درکړي. دا کوم خدمت چې شروع دی الله دې د خپلې رضا سبب وګرځوي. زما خپل پوره نوم واحد الرحمن دی، د والد صاحب نوم مې تاج محمد دی. دا تاسو ځان سره نعماني لیکئ، د تخلص تاسو خپل ځان مقرر کړی یا چا درکړی دی؟ دا تخلص خو دې ما ځان له پخپله باندې د طالبۍ د وخت نه دا کېښودی. متاثر شوي وئ؟ جو دا تاثر داسې و چې ما امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت هغې طرف ته ما پکې اشاره وځي. ماشاءالله. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی؟ زما تاریخ پیدایش خو مکمل داسې دغه نه دی، ځکه پخوا زمانه کې دا تاریخ پیدایش تعلیم په دې علاقه باندې کم و، نو چې د لیکلو دغه نه کوو. خو دومره معلومات راته دي چې زما تاریخ پیدایش 1986 دی. ماشاءالله. ستاسو خاندان قبیله څه؟ زموږ خاندان جی د قوم نوم هم بابا خیل دی جی. ماشاءالله. سکونت حالم دی وخت کې څه دی؟ دا باروړی چکدره زموږ سکونت دی. ماشاءالله. ستاسو ماشومانو تعداد څومره دی؟ ما 4 بچي دي جی، 3 هلکان دي او یو جینۍ ده. 3 ماشومان څه مصروفیت دي؟ هغه واړه دي جی، دا وایي سبقونه او دې سبقونه وایي. ماشاءالله. ستاسو عصري علوم څه دي؟ عصري تعلیم خو دي زما دغه د میډل و دي، یعنې میډل پورې تعلیم کوي. او دیني علوم؟ دیني علوم دورې حدیث مې کړی دی جی. او جی کوم مدرسو کې تاسو سبق ویلی؟ مونږ خو جی ابتدایي سبق مونږ اټک کې یو مدرسه وه جامع حسینیه، هلته مو اولا ویلې وه. بیا دې خوا اټک کې یو بله مدرسه وه پیڼ سلطاني کې، په هغې کې م ثانیه ویلې وه، اساس القرآن کې، اساس العلوم کې. او د هغې نه بعد بیا زه سلیم خان ته رالم، نو 6 کاله ما هلته تېر کړي دي، ثالثه رابعه خامسه سادسه، او 2 کاله مې د منطق تکمیله کړې وه. ماشاءالله. او ورسره مې د مفتي صاحب نه محترم مفتي صاحب نه مشکات هم ویلی و. بیا وړه دوره د حالاتو د وجې نه ما په چوټیانو کې وکړه. او دوره حدیث چې دی نو دا بیا ما په دارالعلوم تعلیم القرآن خال کې د شیخ عبدالشکور صاحب او نور استادانو نه د حدیثو کتابونه ویلي دي. دا فراغت په کوم کال کې شوی ستاسو؟ دا چې زمونږ په 2013 کې زمونږ فراغت شوی دي. استادان خو هم ډېر دي خامخا، نو داسې قابل قدر چې تاسو یادوئ اکثر؟ زه چې خپل ځاني په سبقونو کې چې یادوم، نو یو خو د قاید محترم ډېره زیاته تذکره کوم، او دویم زه د مفتي مجتبی صاحب نه ډېر زیات متاثر یم. ماشاءالله. نو د هغوی تذکره ډېره کوم. کوم علماو نه تاسو قرآن ویلی؟ ما جی 6 کاله درس ما په پنجپیر کې کړی دی. 6 مې لویې دورې کړي دي او یو مې وړه دوره کړې ده. ماشاءالله. او یو درس مې په کابلګرام کې د شیخ ولی الله صاحب رحمه الله نه کړی، یو د عیسی شیخ صاحب رحمه الله نه، یو درس مې د عارف شیخ القرآن رحمه الله نه کړی، او یو درس ما د مفتی مسلم صاحب سره کړی دي. تاسو کبار شیوخ نه قرآن؟ او 15 دورې د رجب دا ما د مفتی مجتبی صاحب نه کړی. ماشاءالله. تاسو ماشاءالله ډېر لوی علماو نه قرآن ویلی دی. تاسو ته دا تجربه اندازه لګي چې د کوم یو نهج ډېر مزدار دی؟ یاره جی د مفتی صاحب مجتبی خبره به وکړم زه تاسو ته. مجتبی مفتی صاحب وی چې د پنجپیر زما زړه دا غواړي چې د پنجپیر دا درس متن شي او دا نور ټول درسونه ورته په حاشیه یا په شرح باندې ولګي. نو نهج خو د پنجپیر ډېر زیات مزیدار دی، ځکه د قرآن دا درس انداز او لفظي ترجمه او قرآن فهمي په هغې کې سیوا ده. او د نورو علماو د نورو مشایخو درسونه چې وو نو څنګه چې ما وی دا د شرح حیثیت لري. دا زه دې طالبانو ته وایم چې دا ټولې خبرې د پنجپیر په درس کې وي،
خو لنډ پکې او د نورو مشایخو به تفصیل کړی. قائد محترم له تاسو قرآن ویلې دي، نور څه کتابونه ته ویلي؟ اصول سنت مې ته ویلې دی چې ځکه هغوی به اصول سنت وي د ماسوتني، نو په هغې کې ما هر کال شرکت کوو. زما چې خپل کوم اصول سنت دی نو په هغې کې شیخ صاحب وی چې د عبارت تصحیح پکار دی، نو په هغې کې ما تصحیح کړې وه د شیخ صاحب په وینا باندې. هغوی به په درس کې وي چې دې ځای کې دا عبارت خطا شوی دی، او په خپل اصول سنت کې مې د مشکلو الفاظو معنی هم د شیخ صاحب نه لیکلي وي. قائد محترم سره تاسو پاتې شئ، څنګه مزاج سړی دی؟ یاره چې زه به داسې ووایم چې قائد محترم صاحب د متضادو صفاتو مالک دی جي. یو طرف ته علمیت ته چې وګوري، بل طرف ته د هغوی سادګۍ ته وګوري، مینه پکې هم ده، غوسه پکې هم ده، او علم هم دی، عاجزي هم ده، ډېر ناشنا صفات الله پاک ورکړي. غوسه به یې کړي څه وخت کې تاسو ته داسې په قار شوي وي په خبره باندې؟ یاره چې داسې موقع نه ده راغلي چې هغوی داسې ما ته غوسه شوي، خو البته زما د مخې داسې ملګرو ته غوسه کړې ده، او هغه هم په داسې کار باندې چې هغه کار به ډېر زیات مضر به و، تنظیم ده او میشن ته به نقصاني و، د دې وجې نه به هغوی غوسه وکړي. تاسو ته داسې خاص نصیحت کړی دی چې تاسو یادوئ؟ جو قائد محترم صاحب جي نصایح خو په درس کې ډېر زیات نصایح وو، خو دغه یو نصیحت مونږ ته کړی و چې د جماعت سره همیشه دپاره تعلق ساتي او د خپل مرکز سره، او کامیابي هم ستاسو په دې کې ده چې تاسو د جماعت او د تنظیم سره او د مرکز سره تعلق ساتي. وختاً فوقتاً تاسو ته هدایت ملوي او طرف او جی هدایت ډېر زیات ملويږي جي. په طالب علم کې تاسو ډېر ملګري وو، داسې خاص ملګري چې تاسو سره ډېر نږدې وو، تاسو یادوئ؟ یو زما په طالبۍ کې جي دا زموږ سره دلته مدرس دی مولانا عبدالرحمن صاحب، بار سره ملاقات وشو، دا مې ښه ملګری و، او داسې نور هم ډېر زیات ملګري دي. تدریسي خدمات څه دي نن سبا؟ د دې مدرسه دارالقرآن باروړی کې چې کومه ده مونږ چې کوم ځای کې یو دي، دا چې زمونږ فراغت وشو نو زمونږ د محتمم صاحب د دې مدرسې بنیاد کېښودو، ماشاءالله، او د هغه وخت نه مونږ اوله او ثانیه او د عبدالرحمن مولوي صاحب شروع کړه، او بیا الحمدلله هغه ثالثه او رابعه، اوس په رابعه کې زما سره څه کتابونه دي، څه ثالثه کې دي، څه ثانیه کې دي، د ډېر وخت پورې مې قانونچه پړاوهله، خو بیا کشران استادان راغله نو قانونچه مونږ هغوی ته پرېښودی. ماشاءالله. ستاسو په زیر اهتمام څه مدرسه شته؟ نه جي زیر اهتمام نشته جي. ماشاءالله. مدرسه کې ستاسو د موجوده دارالقرآن کې څه ترتیب سالانه؟ جو سالانه ترتیب خو درس نظامی د وحدت المدارس چې کوم نصاب دی هغه پړاوو جي، او ټول طلبه کرام په دې یو ځای باندې پاتې کېږي. دا زمونږ د دې مدرسې به زه هم خصوصیت دی، ځکه زمونږ چې اکثر مدارس نو طلبه بار په جوماتونو کې پاتې کېږي، دلته طالبان په مدرسه کې پاتې کېږي او د استادانو په نگرانۍ کې پاتې کېږي. او یو د خوشحالۍ خبردار چې دلته مونږ سهار غرمه ماښام طلبه کرامو له د خپل وس مطابق لنګر ورکوو جي. ماشاءالله ماشاءالله. دې کې خو داسې څه کمې به ستاسو به سوچ یې دا پوره کول غواړئ، څه داسې کمې؟ نو کمی خو جي د تعمیر په لحاظ سره هم کمې شته، زمونږ غواړو چې د تعمیر وسیع شي، او د تعلیم د نظام هم مونږ چې په بره باندې لاړ شي. طلبه کرام اکثر د خامسي او د سادسي او د تکمیلي مطالبه کوي، خو وسایل زمونږ سره په الحال داسې نشته، محدود دي. زړه م دا غواړي چې د مدرسه مخکې ترقي وکړي. عامه چې کوم ځای کې یو ښه کار کېږي نو ورته ناکاره خلک ومي، نو ستاسو خو مرکز دی ماشاءالله د قرآن او سنت خدمت کوي، نو مخالفین خو به وي که نه؟ نو ستاسو رویه څنګه ده؟ د مخالفینو سره زمونږ رویه د عافیه او د هغه د درګذر ده جي. بس مونږ د خپل څنګه چې قائد محترم صاحب وایي چې په زور ځان ته خلک راپارول نه دي پکار، بس مونږ دا یو خپل میشن او پروګرام دی دا په مخکې روان کړی دی، او حتی الوسه د ټکراو او د دې نه ځان ساتو چې ټکراو او د څیزونه را نشي جي. ماشاءالله. او عوام څنګه دي تاسو سره؟ عوام ماشاءالله د دې کلي او د علاقې عوام زموږ سره ډېر زیات مینه او محبت کوي، د طلبه کرامو سره، او زموږ د څومره نظام چې روان دي دا د عوامو په تعاون باندې روان دي. نن سبا تاسو کوم ځای کې قرآن درسونه کوئ، قرآن حدیث؟ د قرآن درس خو جي زما 2 درسونه دي، یو زموږ په کلي کې درس دی تقریبا 14 درسي سکالتي شروع کو، او یو دلته رامیال کې یو مدرسه ده د بناتو، نو پای کې اتم کال دی چې زه د سار نه د قرآن کریم درس هلته کوم جي. ماشاءالله سبحان الله. مدرسې کې تاسو خصوصا د دارالقرآن کې په کوم عهدو باندې تاسو کار کړی دی یا کوئ لګي؟ دلته خو جي د ملګري ماته صدر مدرس وایي، د خادم په حیثیت باندې دغه خدمت کوي. شاګردان خو هم ډېر دي؟
او شاګردان داسې قابل قدر چې تاسو ووایئ چې زه یاد کړم؟ جو شاګردان ماشاءالله جی زمونږ اکثر ملګري قابل قدر دي او زمونږ د دې مدرسې دوه طلبه کرامو یو په رابعه کې په وحدت المدارس کې اولې پوزیشن اغستی او دویم طالب العلم هغه په ثانیه کې په وحدت المدارس کې اولې پوزیشن اغستی. نو ټول ملګري قابل قدر دي. تاسو د وحدت خبرو کړه، تاسو د مدرسې وحدت سره ملحق او دا د وحدت سره ملحق ده. په اولو مدارسو کې دا چې کله وحدت جوړ شو نو اولی مدارسو کې زموږ مدرسه وه چې هغوی د وحدت سره الحاق کړی وي. ماشاءالله. دا تاسو کوم چې د وحدت ضرورت څه جی د وحدت ضرورت څه د مدارسو ضرورتونه او څه د طلبه کرامو ضرورتونه او په هغې باندې قاید محترم صاحب الله پاک یو بصیرت ورکړی چې د مدارسو ضرورت یې محسوس کو، د طلباو ضرورت یې محسوس کو چې د دوی یو نوي بورډ ته ضرورت دی چې هغه زموږ خپل بورډ یو پای کې زموږ مشکلات او ضرورتونه زموږ مسایل پای کې په اسانه باندې حل کېږي. نو د وحدت المدارس ته ټول نه لوی ضرورت دا وي. تاسو څنګه خبرې کړئ نو وحدت کې خو خامخا کمی وي، تاسو ځین کې داسې رایشته چې کمی پوره شي؟ زما وحدت خو الحمدلله جی ډیر په ترقۍ باندې روان دی. دا پنځم شپږم کال دی او زه څه کال په خپل باندې پرچه چکین لتلی وم، نو د نظام نه ډیر زیات متاثر یم او کمې شته دي خو کمې به زه داسې وایم چې هغه د وخت سره به انشاءالله دا پوره کېږي. ویم چې دوی ته یو ځان له بلډینګ میلاو شي، یو دفتر او د وحدت په نوم باندې یو رساله راوځي ماهنامه یا سیمایي رساله راوځي او داسې د وحدت پروګرامات دا نشر کېدل شروع شي. او دی ماشاءالله. د بعضې کسان دي هغه د جماعتي احباب دي او تر اوسه پورې هغوی وحدت سره الحاق ونه کړی شو، څه وجه کېدای شي؟ نو شیخ صاحب بل ورځ مونږ ته د پرچه چکین کې چې کوم علما کرامو شرکت کړی نو هغوی دا ووي چې ځینې خلک شته واقع داسې چې هغوی د اشاعت سره تعلق ساتي خو بیا هم د وحدت سره د هغوی الحاق نه دی شوی. نو هغوی وي چې د هغوی بس خپلې مجبورۍ او که مجبورۍ نه وي نو داسې به ووایو چې یو غلامانه ذهن به د هغوی چې د بل د لاندې کار کول غواړي، خپل بورډ دی او په دې کې مونږ ته ازادي ده. الحمدلله. نو په کار دا ده چې دغه مدارسو والا د وحدت المدارس سره هغوی الحاق وکړي. جماعت سره ستاسو وابستګي او تعلق د کوم وخت نه دی؟ یاره جی جماعت سره زمونږ وابستګي او تعلق د 1996 نه دی جی. ماشاءالله. د 1996 نه مونږ ماشومان وو دغه وخت نه دلته د قرآن درسونه کېده نو د پنجپیر دا مونږ واورېدو دغه وخت نه الحمدلله جماعت سره تعلق. مرکز سره ستاسو ربط تعلق څنګه دی؟ د مرکز سره الحمدلله ډیر ښه تعلق دی جی. قائد محترم صاحب سره خصوصا ډیر د مینې محبت اظهار کوي. پروګرامونه کې اجتماع دا مطلب د مهاله درس تاسو شرکت کوي؟ هغه کې کله شرکت وکړی شو او کله د ضرورت د وجې نه د څه عوارضو د وجې نه شرکت ونه کړی شو او باقاعده اجتماع له سالانه چې کومه اجتماع ده اجتماعي پنجپیر نو په هغې کې ښه په ټول مدرسې له چوټي ورکو او طلبه کرامو له او د علاقې عوامو له ترغیب ورکو اول ته په ګڼ تعداد سره مونږ شرکت کوو. تاسو چونکې د تحصیل عدیزی امیر یې، جماعتي شورا باره کې ستاسو څه سوچ دی؟ جماعتي شورا زمونږ جی ماهانه شورا کېږي. سبا زمونږ د تحصیل عدیزی ماهانه شورا ده. په کې د ټول تحصیل ملګري ښه په منظمي طریقې سره شرکت کوي د شورا اراکین او مخې ته چې د جماعت کمې لایحه ده او ایجنډه کې څه مسلې راشي په هغې باندې مونږ خبرې کوو. تاسو 1996 نه جماعت سره منسلک یې، تر دې حده پورې تاسو امیر شوئ. د دې منځ کې به تاسو خامخا څه عهدې میلاوي شي، څه منصب میلاوي شي؟ دې څه پورې د طالب علمۍ په زمانه کې دي د طلبه توحید و سنت چې کله اولې قیام وشو نو د هغې اولې امیر زه وم. 3 کاله د هغې زه امیر پاتې شوم د صوبې او دي د طلبه توحید و سنت اولې قیام چې شوی نو د هغې امیر زه وم د نوجوانانو د اختتام نه او د هغې اختتام نه وروسته او د خپل تحصیل امارت چې دی د اشاعت توحید و سنت دا د 2013 نه را سره دی. تر اوسه پورې ډېر ځله مې د خپلو ذاتي مصروفیاتو د وجې نه شورا ته استعفا وړاندې کړې ده خو ملګري مشران علما کرام هغوی زما استعفا نه قبلوي. ما زه په حیثیت د کارکون باندې کار کوم او زما خپل مصروفیات سیوا دي نو چې دا عهده زما نه واخلئ خو د هغوی په حسن ځواني نو ما استعفا نه قبلوي. جماعتي رکن تاسو شورا لزه مرګر راځي دې مرګر شخص سستی کوي شورا کې نه راځي تاسو تنبیه ورکوي؟ نو هغوی له تنبیه دا دی چې مونږ خو دا وایو چې جماعت او تنظیم
دا د قرآن یو مضمون دی، ځکه قرآن کې 8 مضامین دي، نو یو په هغې کې تنظیم دی. نو د تنظیم سره تعلق ساتل، ربط ساتل او د دین خدمت چې څومره د تنظیم په دغه باندې لار باندې کېږي، نو دومره انفرادي ته ورنه کېږي. نو که د دین خدمت کول غواړي نو د هغوی دپاره د جماعت سره منسلک کېدل دا ضروري دی. جماعتي رکن سره چې تاسو اول ځل ملاقات کوئ څه تپوس دی کوئ؟ د هغوی نه چې موږ د قرآن د درسونو باره کې زه تپوس کوم او د مدرسې باره کې ډېر زیات تپوس کوم، ځکه زموږ اصل سیس چې دی د دعوت اصلي مرکز هغه مدرسه ده. زه د ملګري نه اول دا تپوس کوم چې د قرآن درس او مدرسه شته که نشته دي. که بالفرض هغه په دې کې دغه شامل نه درس نه کوي، نو بیا هغوی له زه ترغیب دا ورکوم چې تاسو خیر دی لږ درس کوئ، یو ټیم کوئ او په هفته کې 3 ورځې کوئ، او وړه مدرسه دي، د ناظري او د حفظ مدرسه دي، د ترجمې مدرسه دي، خو داسې یو د عوامي اصلاح دپاره تاسو دا کار شروع کړئ. تاسو تحصیل مشر یې، دا خو لوی علاقه ده، دا تاسو منیج کوئ څنګه؟ دا ګران کار دی. یو په دې کې زموږ سره دي ملګري را سره دي، مخلصین ملګري، او دلته چې کوم مشران دي خصوصا پای کې زموږ د محتمیم صاحب مولانا ګل باچا صاحب، مولانا عارف صاحب د شیخ القرآن مشر، شیخ القرآن شاګرد دی، مولانا نصر الله صاحب هغه هم د مشر شیخ القرآن شاګرد دی، او داسې زموږ سره زموږ د جماعت ناظم دی د تحصیل مولانا زیارت شاه صاحب، ناظم اطلاعات دی مولانا ریاض صاحب، نور د هغوی نایبین دي، زما نایب دی مولانا باچا سواتی صاحب. نو الحمدلله ملګري جماعت په دې طریقه باندې متحرک دی. تاسو په خیال کې د قرآن کریم دروس څنګه تاسو کوئ؟ تاسو یې ملګري کوي، نو تجربه خامخا ده. نو دا قرآن کریم دروس تاسو څنګه غواړئ چې عام شي او خلکو ته دا درس ورسي؟ نو د دې لپاره چې یو خو کوم چې وسایل موجوده وسایل دي، نیټ شو، دا د دې په ذریعه باندې به دا عام کېږي. مخکې یو اجتماع کې د علامه احمد جمشید صاحب دا خبره کړې وه چې فیسبوک تاسو خلک د غلطو لپاره استعمالوي، نو تاسو د قرآن لپاره استعمال کړئ. نو چې د قرآن د درس ریکارډونه وشي او دا په دې سوشل میډیا باندې ورسي، د هر عالم درس دی په دې باندې شي، نو دا به انشاءالله دنیا ته ورسي. ماشاءالله. تصنیفات هم کړي؟ یاره جی تصنیف خو نه دی کړی، او څه شروع دي انشاءالله. د شرطازیب باندې یو شرح شروع ده، یو په مرقات باندې یو شرح شروع ده، په هدایت النحو باندې یو شرح شروع ده، او په کافیه مورب باندې زما یو تقریر دی، هغه یو ملګري اوس دغه کمپوزینګ په هغې شروع دی، نو څه ځای پورې لیکلی دی، ماته صفحات هم را لېږلي دي انشاءالله. قرآن درس تقریبا څو وخت تاسو کوئ؟ د قرآن درس خو جي دا کلي کې زما 14 کاله وشو چې زه د قرآن درس کوم دي، او د رامیال دا درس 8 کاله وشو دي. دا خو خامباري عمر شو. تاسو ذهن کې د تفسیر دپاره مشکلات القرآن دپاره څه داسې هغه نه جوړېږي چې ولیکلی شي؟ دا ضرورت جي ما محسوس کړی دی چې داسې یو آسان فهم تفسیر ولیکلی شي. یو خو صرف مشکلات زموږ مشایخو لیکلي دي چې داسې یو تفسیر ولیکلی شي چې هغې ته آیات ته لفظي ترجمه وي، او د آیات متعلق چې کوم مسایل وي هغه په عام فهم انداز کې هغه ولیکلی شي. ماشاءالله، الله دې نصیب کړي. د جماعت ماهانه رساله ستاسو په زیر نگراني، او جی مخکې به دا ماهنامه توحید و سنت دا به باقاعده راتله، او موږ به دا مطالعه کوله او ډېر متاثر وو. پای کې څه آرا او تجاویز هم موږ پیش کړي وو چې که دغه باندې دغه وشي انشاءالله دا رساله به نورم فایده به عامه شي. تاسیس د جماعت په حوالې سره ستاسو څه رایه ده چې د اشاعت التوحید و سنت بنیاد ولې ضروري؟ نو جی د اشاعت توحید و سنت بنیاد خو ضروري په دې باندې و چې عقاید د خلکو خراب و، شرکي عقاید و اعمال خراب و، بدعات و رسومات و، دغه ضرورت زموږ مشایخو محسوس کو، او په دغه حوالې باندې هغوی نور جماعتونو کار کوو په جدا پلیټ فارمو باندې، خو په دې پلیټ فارم باندې چې د عقیدې او د عمل اصلاح وشي، د شرک او د بدعات او د رسوماتو خلاف وشي، نو په دې پلیټ فارم باندې زما په خیال په دې خطه کې چا کار نه و کړی. یو جماعت داسې نه و چې هغوی په دې پلیټ فارم کار کړی وي. نو زموږ مشایخو دا ضرورت محسوس کو، او هغوی د جماعت بنیاد کېښودو، او دقه د انبیا علیهم السلام د راتلو مقصد هم چې د خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح وشي. بالفرض تقدیر که زموږ د جماعت کې داسې خلک چې هغه په دغه میشن نه آوټ شي، د دې تدارک به څنګه وي؟ نو د دې تدارک به دای چې کشرانو له بیا پکار دادي چې داسې خلک هغه نظر انداز کړي چې زموږ د جماعت د میشن نه او د موقف نه کم خلک هټ کر روان دي،
او نوم استعمالي د جماعت نو کشرانو له پکار دادي چې هغوی دغه خلک نظر انداز کړي. تاسو دې وخت کې څه سوچ دی د کوم علما کرام درسونه کوي تاسو په دې باره کې سوچ چې درس دې وخت کې ښه معقول درس دی چې سړی استفاده کولی شي؟ جی د ابتدایي طلبای کرامو دپاره او د عوامو دپاره د ټولو نه بنیادي درس خو هغه د پنجپیر درس دی چې کوم زموږ مرکزي درس دی او عالمي درس دی او دا بلا مبالغه ده چې دا عالمي درس دی. دویم نمبر زه یم چې طلبای کرام د پنجپیر نه درس وکړي او هلته سند والي قرآن زده کړي نو دویم نمبر درس بیا ماته د مفتي مجتبی صاحب هغه ښکاري چې ملګري په هغې کې بیا شرکت وکړي. تاسو په نظر کې بهترین شاګرد کوم یو دی چې هغه قرآن کریم ښه زده کولی شي؟ بهترین شاګرد جی زه هغې ته وایم چې یو په هغه کې ادبي، دویم په هغه کې منلي او دریم دا دی چې هغه وخت نه ضایع کوي. چې دا درې کارونه په کوم شاګرد کې وو چې د استاد ادب و پکې او د استاد خدمت یې کوو او خپل وخت یې نه ضایع کوو نو انشاءالله د قرآن زده کولی شي. ماشاءالله. تاسو کوم ملکونو سفر تر اوسه کړی؟ د ملکونو سفر خو جی د عمرې له تللی وم د حرمینو سفر مې کړی دی او نور داسې نور ملکونو سفر ذریعه معاش خو جی داسې څه نشته خو د مدرسه کې څه ماهانه وظیفه میلاویږي دغه د نور څه ذرایع د معاش نشته دي. د عقیدې مخالف تاسو سره میلاو شي څنګه برتاو رویه څنګه اختیاروئ؟ جو یو خو عام طور د انسانیت هغه سلوک چې کوم موږ ته شریعت ښودلی دی نو هغه شان سلوک ورسره کوو. داسې بد اخلاقي او یا حتک د چا دا الحمدلله تر اوسه پورې د چا نه دی کړی. البته په موقف کې مونږ په مسلې ویلو کې مونږ داسې نرمي د چا سره نه ده کړې. مسله چې کوم د مشایخو نه استادانو نه زده کړې ده په هغه نهج باندې وایو. البته نور تعلقات او یا د چا سره میلاوېدل نو هغه ښه په اخلاقو باندې میلاوېږي. په کومه خبره ډېره غوسه راځي؟ جو غوسه په دې خبره باندې ډېره زیاته راځي چې یو سړی پوهې او ځان ناپوهې کړي په دې خبره باندې ډېره زیاته غوسه راځي. که دا بالفرض جماعت یو ملګری دا کار کوي دغه باندې هم زیاته غوسه راځي. طعام کې څه زیاتره خوښوئ چې خوراک کې؟ طعام کې جی زه ملګرو ته وایم زما زندګي چې ده نو هغه څنګه چې بار ساده ده داسې په کور کې هم زما ساده زندګي ده بلکې چې څه شی په موقع باندې میلاو شو نو بس د الله نعمت یې ګڼم او هغه خورم. جي میوې خو هم داسې چې میوه خوښوئ ستاسو به کوم میوه خوښوئ؟ یو زمونږ خال شیخ صاحب وایي موسمي میوې چې کومې دي نو دا خورئ ځکه چې دا الله پاک پیدا کړي وي په دې موسم کې دې لپاره دي چې د دې ضرورت و. رنګونو کې کوم رنګ خوښ دی ستاسو؟ په رنګونو کې خو جي سپین رنګ شو په کپړو کې او دغه شان دا کم د ما چې کمی کپړې اغوستې دي دا قسمه کپړې زما ډېرې زیاتې. ملکونو خو ډېر دي کوم ملک هم ډېر خوښ دی؟ یاره جي زمونږ د حرمین شریفین خو د هر مسلمان خوښ دی او مینه او د محبت دی خو د هغې نه وروسته د خپل ملک پاکستان سره ډېره زیاته مینه دی. تاسو د پاکستان خبرو وکړه پاکستان خو یو جمهوري ملک دی نو دا خلک راپاسي او تاسو ته وایي چې تاسو وزیر اعظم شئ آیا دا عهده به قبلوئ؟ یاره جي جمهوري عهده دا مې خوښه نه ده او نه جمهوریت په دغه باندې یم چې اسلامي نظامي شرعي نظامي امني او سکوني نو دا مې ډېره زیاته. زموږ د ملک په قطر روان د ترقي نه پاتې شوی ستاسو سوچ دی دا موږ ترقي څنګه کوو؟ ترقي جي یو خو چې د قرآن او د سنت نظام پکې رایج شي. دویم دا دی چې په دې کې څنګه چې ویلی کېږي چې رول اپلای انصافي عدلي انصافي هر چاته د هغه حق میلاو شي انشاءالله دا ملک ترقي کولی شي. ستاسو مکتبه د کتابخانه ده که دین سو کتاب پړ کې او غل نیسئ څه سره کوئ؟ نو غل خو جي چې غل غلي اگر که د کتابي نو دغه خو ډېره قبیحه غلا ده چې هغه د کتاب غلا کوي نو هغه له طالب مولید په غلطۍ باندې څه اصلاح کوئ؟ د طالب سره اکثر زما دغه چې نو جي هغه د اصلاحي خبرو دي طالب ته یو ځل دوه اصلاح کومه تنبیه ورکومه او چې بیا نه کېږي نو بیا په اردو کې ورته ډانټ نه وایي بیا لږ دلایي ورله وکړو. د جماعت کې تاسو 96 نه تر اوسه پورې 2026 تقریبا 40 سال 33 سال تقریبا کېږي په دې کې خو به خامخا جماعتي په لیول کې اتار چړاو ډېر راغلي جی څوک څپېړه به راغلي مناظرې به راغلي جی څه داسې واقع شته تاسو ذهن کې چې تاسو ذکر کول غواړئ؟ زمونږ جي خپله باندې یو مناظره شوې وه په صوابۍ کې په 2015 کې جو هغه حالات مو
داسې په پېښور کې یو مناظره شوې وه، په هغې کې سوال څوک څپېړه هم شوي وو، تاڼه تحصیل پکې شوی و. په ویشام کې یو مناظره شوې وه، هغې له زه پخپله تللی وم، د بریلیانو سره وه. په هغې کې هم تاڼه تحصیل او څوک څپېړه شوې وه. داسې واقعات او حالات ډېر راغلي دي. صحابه کې چا سره راغلی مناظره؟ په صحابه کې چې دا مشهوره مناظره وه د مفتي ندیم سره، چې کومه مناظره په 2015 کې شوې وه. دا شوې وه او جی مناظره شوې وه. یو فیصله خو اخره کې دا راووته چې هغې کې مونږ په یو څو خبرو باندې مونږ او هغوی اتفاق وکړو. یو اتفاقي عقیده ولیکلی شوه چې هغه مونږ ته منظوره وه، هغوی ته منظوره وه. جماعتي احباب د پاره پیغام ورکړو. جماعتي احبابو دپاره پیغام دا دی چې په خپله باندې که چا قرآن نه زده کړی، قرآن یې زده کړو، او چا قرآن یې زده کړی نو هغه کوشش وکړي چې نورو ته قرآن ورسوي. ماشاءالله. عزتمنو کتونکو، مسؤول وحدة المدارس الاسلامیہ پاکستان، امیر اشاعت التوحید و سنت تحصیل ادینزئی حضرت علامه مولانا واحد الرحمن نعمانی صاحب د خبرې تاسو اورېدې. د هغې د ژوند هغه نشیب و فراز اتار چړاو د دې ژوند کې کم تیر شوي دي. یقینا زموږ لپاره لوی تعلیم دی پکې، لوی سبق دی پکې چې موږ د خبرې خپل اړه ته کوزي کړو. کومې خبرې چې د جماعتي ملګرو باره کې وکړي، هغه ملګري چې هغه سستي کوي، نارستي کوي، نو پکار دا چې موږ خپل جماعت مخکې بوځو، خپل مدارس مخکې بوځو، خپل میشن قایدین مو ته حواله کړی دی هغه مخکې بوځو. زه د علامه صاحب شکریه ادا کوم. علامه صاحب ډېر مهرباني، ډېر شکریه. جزاک الله.